مسلمانانو ورونو راځئ چې په خلکو باندې یو درې احسانات وکړو. ډېر آسان احسانات دي. په دې کې دا نشته دی چې موږ چاته پیسې ورکو یا چاته خوراک ورکو یا چاته مال حال ورکو. نه، آسانې خبرې دي. د ټولو نه مخکې مختصر درته وایم، د ټولو نه مخکې چې چاته نفع نشي ورکولی نو هغه ته نقصان هم مه ورکوه. چې ستا په وس کې دا نه وي چې زه مسلمان ورور ته ګټه ورکم، نفع ورکم، نو کوشش کوه چې هغه ته نقصان هم ورنه کړي. او دویم نمبر چې کوم مسلمان ورور ته ته خوشحالي نشي ورکولی نو کوشش کوه چې هغه ته غم هم ورنه کړي، هغه ته تکلیف هم ورنه کړي، هغه ته پریشانی هم جوړه نه کړي. او دریم نمبر که د چا تعریف نشي کولی نو کوشش کوه چې د هغه برایانې، د هغه غیبت هم ونه کړي. ځکه دا درې احسانات داسې دي چې دا د مسلمانۍ او د انسانیت اعلی نښه ده چې دا کله په مونږ او تاسو کې راغله، یقین وکړئ زمونږ ژوند به ډېر په سکون سره، ډېر په خوشحالۍ سره تېرېږي. او که چېرته د دې درې خبرو الټه مونږ کار وکړو چې چاته خوشحالي نشو ورکولی او د هغې د غم پسې لګېدلي وو، او که چاته ګټه نشو ورکولی او د هغې په نقصان پسې لګېدلي وو، که د چا تعریف نشو کولی نو د هغې مونږه غیبت کوو، نو یقین وکړه چې مونږ خو به د دغې خلکو هیڅ هم ونه کړو، خپل ځان به خراب کړو، خپل وخت به هم ضایع کړو، خپل اعمال به هم خراب کړو. ځکه د مسلمان شان دا دی چې مسلمان به بل مسلمان ورور ته ګټه ورکوي. د ده به همیشه سوچ دا وي چې زه څنګه د خپل مسلمان ورور ته ګټه ورکم. او د مسلمان شان به دا وي، مسلمان به وي داسې چې دی به همیشه د بل مسلمان ورور په خوشحالۍ پسې به ګرځي چې دا مسلمان ورور څنګه خوشحاله کم، دته څنګه زه خوشحالي مهیا کم. او مسلمان دی به همیشه د خپل مسلمان ورور تعریف کوي، د هغه ښه کارونه به بیانوي، د هغه چې کمې برایانې دي، د هغه چې کم کمیانې دي، کمی کوتاهي ده، هغه به دی پټوي، په هغې باندې به دی پرده راچوي، د اصلاح کوشش به کوي، نه چې د هغه وشرموي. نو الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې وکړي چې مونږ مسلمانانو ته نفع ورکو، الله دې وکړي چې مونږ مسلمانانو ته خوشحالیانې ورکو، او الله دې وکړي چې مونږ د مسلمانانو تعریف وکړو، نه چې مونږ د هغې کمی کوتاهۍ بیان کړو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.